بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم. دین اسلام د هر هغه اقدام حوصله افزایی کوي په کم اقدام کې چې د معاشره اصلاح پرتی او د امت مسلمه د پاره پاغي کې د خیر سبب وي. د دې په مقابل کې هر هغه اقدام چې د معاشره پکې فساد پروت وي او د امت مسلمه د پاره د شر سبب ګرځي د داسې قسم اقدام مذمت کوي. د دې وجنا د تجارت په باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د مسلم شریف روایت ته دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض چې خلق پرېږ د خپل حالت باندې چې تجارت کوي نفع حاصله کی زکا چې رب ذوالجلال د بعضو خلقو په وجه باندې نور او بعضو خلقو ته رزق رسي. یو انسان بداسي وي چې هغه سره مال دولت نه خو د تجارت مهارت پوي، بل انسان سره مال دولت وی خو د تجارت مهارت پني، نو شریعت د دې دوانو د نفع په بنیاد باندې چې دوانو ته خیر ورسي دوانه کمای حاصله کی نو د مزاربت په صورت کې او د شرکت په صورت کې چند معاملات جایز کړل چې یو سړی د مال واچي بل سړی د خپل تجربه استعمال کی نو چې کله کاروبارو کې او نفع راشي نو نفع د پدوانو کې نصف ربع فیصد اعتبار سره د تقسیم کی نو بدغه نسبت باندې با انسان خپل ضرورت هم په خطر طریقې سره پوره کول شي. د دې وجنا شریعت د سود پشان لعنتی معاملات حرام وګرځول. واحل الله البيع وحرم الربا، الله جل شانه خرید فروخت اغستل خرڅول د حلال کړی دي اور سود حرام ګرځول دي. نو د دې وجنا کو غور وکړي شي نو د سود په مقابل کې شریعت مونږ د پاره یو معامله جایز کړی دا چې دا هغه معاملې په بنیاد باندې زمونږ استادو ضرورت په جایز طریقې سره پوره کیدي شي او هغه ته وایي قرض حسنه. کو یو انسان د مالی کمزورۍ په وجه باندې خپل ضرورت نشي پوره کولی نو هغه د بل رور نه قرض واخلي او چې کله د خپل ضرورت پوره کی او د قرض نیټه راشي واپسی کوي نو په دې صورت کې د بعینه او مکمره پیسې ورکی څومره پیسې چې د اغستی دي نو په دې وجه باندې بدا د ګناه کبیره نه هم بچي د ضرورت په هم پوره شي. هغه مسلمان چاله چې قرض اغسته دی هغه ته په الله اجر ورکي. نو د سود متبادل شریعت مونږ د پاره قرض حسنه جایز کړی دی. د سود په معاشره باندې انتهایی لوی نقصان او لوی اثر وي. علماء لیکلي دي چند نقصانات تفسیر کبیر کې دي که یو انسان په سود کې مبتلا دی نو د سود په وجه باندې د انسان مال بلا عوض بل چاته ځي. مثلا یو کس د بل چانه 1,00,000 روپے قرض واغسته او هغه ته شرط لګولو چې کله دا ته واپس کړي نو 1,10,000 روپے به ماته واپس کړي نو دا 1,00,000 په عوض کې شوي اور دا 10,000 روپے بلا عوض هغه ته لاړې نو د سود په وجه باندې د دې مسلمان مال بغیر د بدلنا بغیر د عوض نه د هغه کاته ته لاړو نو په دې صورت کې دې مسلمان ته نقصان ورسېدو مالی هم جانی هم چې زړه وسره د انسان او درديږي. د کشان د سود په وجه باندې د قرض حسنه چې کومه معامله شریعت جایز کړی دا د غیر رجحانات ورو ختميږي. انسان سود طرف ته مایل کیږي په ظاهر او تمال زیات ښکاری نو دا جائز چې کوم امور د غیر رجحانات ختميږي. درېمه وجه دا ده چې د سود په وجه باندې معاشره کې انساني همدردي ختميږي. څلورمه وجه د نقصان دا ده چې د سود په وجه باندې انسان کې خودغرضی پیدا شي او د مال حرص پکې پیدا شي. اور بل وجه دا ده چې د سود په وجه باندې معاشي نظام د ملک تباہ برباد شي او د غونډو نه هغه سخت وجه دا ده چې د سود په وجه باندې انسان د الله رب العزت د جنگ او مد مقابل راشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان جنگ د دغه سړي د پاره فاذنوا بحرب من الله ورسوله. کو چرته د سود نه انسان نه منی کیږي الله رب العزت او فرمایل چې دغه سړي ته ورکه خبر چې د الله او د الله د رسول د طرف نه ستاسو لپاره اعلان جنگ دی. چا د پاره چې
داسې اعلان وشي چې د الله د رسول د طرف نه او د رب ذوالجلال د طرف نه اعلان جنگ دی، نو د دغه انسان په هلاکت کې هیڅ شک شبه نشته. د دې وجه نه علما فرمایي چې د سودخور انسان دپاره 15 قسمه سزاګانې شریعت مقرر کړي دي. په هغې کې یو سزا دا ده: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. مفسرین فرمایي د دې آیات په تفسیر کې چې په آخرت کې د قیامت په ورځ باندې به د سودخور انسان دا خېټه انتهایی زیاته وپړسیږي او دومره په دا د جسم بره حصه درنه شي چې دا لاندې خپې به د دغه جسم برداشت ونه ساتي او ځای په ځای به راغورځېږي، د ذلت درزونه به خوري او وروستو نه به فرشتې وخي او شړي به، انتهایی د ذلت سره به مخامخ وي. دویمه سزا: یمحق الله الربا ویربي الصدقات. د سودخور د مال نه به برکت ختم شي، د د زندګۍ نه به خوشحالي ختم شي. په ظاهر د مال کثرت خو به وي، په همدغه د مال کثرت په یو ورځ د دیوالیه کېدو سبب جوړیږي. علماء لیکلي دي چې د سودخور انسان د دغه عمل په وجه د په اهل او عیال باندې به هم د دې بد اثر وي، نو ځان سره خپل اهل او عیال هم تباه کول دي. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یو ګناه باندې هم رب ذوالجلال او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه اعلان جنگ اظهار نه دی شوی، صرف د سود په ګناه باندې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان جنگ اظهار شوی دی. معلومیږي دا چې انتهایی سنگین جرم دی. د دې وجه نه علما فرمایي کو چرته یو انسان سود کې مبتلا دی نو دا د شریعت په نظر کې مجرم دی، فاسق دی، فاجر دی. او کو یو انسان د سود د حرمت نه انکار وکړي چې دا سود پکې لا چا حرام کړی دی، نعوذ بالله، بالکل حلال وګڼي، نو په دې وجه باندې دا د شریعت د دین اسلام د دایرې نه خارج کیږي او کافر کیږي په او همیشه د پاره بیا خلود فی النار ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وعده ده چې همیشه به بیا جهنم کی. نو سخت وعیدات پر راغلي دي. د دار قطنی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: لدرهم ربا اشد عند الله من 36 زنیه فی الخطیئه. د سود یو درهم ګټل او اغستل د الله په نسبت باندې 36 بار زنا کولو نه لوی جرم دی او لوی ګناه ده. د مسلم شریف په بل روایت کې دی: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم لعنت فرمایلی دی په سودخور انسان باندې، و مؤکله او په هغه انسان چې د سود مال په بل چا باندې خوري، وکاتبه او یو هغه انسان چې د سود معاملات په خپل رجسټر کې درج کوي، یعنی په بانک کې دی او په بانک کې سود معاملات جاری ده او د ځان سره درج کوي، نو دغه باندې هم د الله د رسول لعنت دی. وشاهدیه او هغه گواهان چې په سود اغستو یا په ورکولو باندې د معاملې په وخت کې گواهان جوړ شي، په هغوی باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه لعنت دی. د لعنت مطلب دا دی چې د الله د رحمت نه دوی لرې دي، هر ټیم د الله د غضب شکار کیدی شي. په یو بل روایت کې راځي، د مشکات شریف روایت دی: الربا 70 جزءا ایسرها اسما ان ينكح الرجل امه. سود د دې 80 دروازې دي، 80 حصې دي، او د غونډو نه د ګناه په اعتبار سره هغه اسانه چې ورته ویل کېږي هغه دا ده چې یو انسان نعوذ بالله د خپلې مور سره زنا وکړي. دومره لوی جرم دی. د ابن ماجه په روایت کې راځي: ان الربا وان کثر فان عاقبته تصویر الى قل. نبی علیہ السلام او فرمایل د سود مال اگر چې په ظاهر زیات وي، خو د انجام په اعتبار سره د دغه سړي دیوالیه کېدل او د ټول مال نه خلاصېدل دا د انجام دی. آخري انجام یې دا دی چې دا به د هر څیز نه خلاص شي او ذلیل او رسوا بشي. د دې وجې نه شریعت ویلي چې په معاملاتو کې به خصوصي طور سره چې کم کاروبار هم کې، اول د هغه کاروبار دینی مسائل احکامات زکه چې په هغه کاروبار کې د ناجایز امورو نه بچ شي، خصوصا د سود په شان لعنتی معاملاتو نه بچ شي.
پهله دور کې به تاجرانو چې کله د تجارت د پاره تلل یو ملته بل ملته نو خامخا ځان سره به یو عالم یو مفتی به ساتلو چې په وخت ضرورت د معاملې په وخت کې به د هغه نه تپوس کولو چې د شریعت په نظر کې دا معامله جایز ده او که نه ده. دومره بهترین تاجران بو. د دې وجه نه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي لا یتجر فی سوقنا الا من فقه والا آکل الربا. زمون په بازار کې دی هر هغه سړی تجارت وکړي چې هغه ته د تجارت اصول او شرعي احکامات معلوم وي، ورنه کو معلوم ورته ني نو دا سړی به خامخا په سود کې مبتلا کیږي. د حضرت علی رضی الله عنه فرمان دی من التجر قبل ان يتفقه ارتطم في الربا. څوک چې د یو کاروبار شروع کولو نه مخکې دغه احکامات ازده نه کی چې دین اسلام د دې متعلق څه حکم دی نو دا سړی به خامخا به د خپل کاروبار کې په سود کې مبتلا کیږي. نو اصول دا دي چې کم کاروبار هم شروع کوي اول د یو عالم نه د یو مفتی صاحب نه دا هغه کاروبار متعلق تپوس کوي چې شرعاً دا معامله جایز ده او که نه ده. نو د هغې برکت وینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې داسې قسم تاجر التاجر الصدوق الامین چې امانتدار وي او رښتونو ویلو والا وي دروغجن نه دغه رنګ د ناجایز امورو نه ځان ساتي نو د حشر به مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین د حشر به د انبیاء کرامو سره کیږي، د صدیقینو سره به کیږي، د نیکو خلکو سره، د شهیدانو سره به اجر کیږي. څومره د تاجر به مقام بیان شوی دی. د دې وجه نه پهله خلکو به ځان سره چې کله سفر لتلل د تجارت دپاره یو عالم او یو مفتی به ساتلو. نو د دغه ټولو واقعاتو په رڼا کې زموږ فقهاو لیکلي دي البحر الرائق کې شته لابد للتاجر من فقيه صديق. د یو تاجر دپاره دا ضروری دي چې دا د یو عالم د یو مفتی سره د دوستانه قائمه کی چې هر معامله چې دا کوي اول په دغه عالم او دغه مفتی نه تپوس کوي چې دا معامله د شریعت په نظر کې جایز ده او که نه ده. نو داسې قسم تاجرانو دپاره بیا نبی علیه الصلاة والسلام فضایل بیان کړي، د هغه فضایلو مصداق بیا جوړېدی شي او که د دې نه هټ کر چلیږي نو د آیاتونو او احادیثو مبارکو کې چې کم وعیدات ذکر شو بیا به هم دقه انجام وي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.